امام ابو یوسف رحمت الله علیه درس تناستو نو طالبانو باندې आवाज شو وی الک کلی ته اتی راغله دي ټولو طالبانو منډه کړی کتابونه پرې خو د منډه والي امام ابو یوسف رحمت الله علیه طالب د پکې داسې ناشته ټول طالبان اتلی دوله لاړه او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د احادیثو کتاب تناسته لکه پرون چې کسان ناستو نو امام سے ورته وی تم د اتلی دوله لړ شکنه هغه ته حضرت زده هتلی دوله نیم راغلی ز احادیث مبارکه ول راغلی او چې دا مې حاصل کړه اتیان به خلک ما پسې کور ته راولي د اتیانو سم مجال چې زه پسې منډې وام نو خبره دی پورې کوم زما محترمو درس کې به قضایي نه کوي او نه به کمې کوي ګوره ښه بیا به خفشم بیا به درته درس پرېږدم مانه دا په زه خو ستاسو دپاره راځم نو چې تاسو نه کښېنئ د ما ګوره داسې مولایي او داسې نه لګي چې لس کسان به ترجمې ته ناست او زه به ورته سر خوځوم او دا به کوم ما انشاءالله د ما تحریک داسې دی چې د نورو مساجدو نه به دا مسجد ډکېږي د خدای په فضل او تاسو به احادیثو مبارکه او درس له الله راولي او ستاسو الله انتخاب کړی دی نو مخکنی حدیث کې تیر شوي سیلې کوم ځکه پرون کسان نور راغلي نبی علیه السلام وفرمایل چې الخلق عیال الله دا مخلوق د الله کومبه او اهل دی او فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله نبی علیہ السلام فرمایل محبوب ترین مخلوق ماتا هغه خلق دی چې زما د مخلوق سره خیرخواهي او نیکی کوي دا بهترین خلق نو خو بس تاسو نه راغلی تفصیل درته نه کوم بس صرف معنی زده کړه نننی حدیث کې نبی علیہ السلام مبارک د مؤمن صفت ذکر کوي چې پکا مؤمن څوک دی نن به تاته پته ولګېږي چې زه پکا مؤمن یم او که کچا مؤمن یم نن به ته د خپل ایمان پته مولګي مانه چې زما د ایمان پرتوغاخ مضبوط ته کنه کچا د زر ډیله کیږي نبی علیہ السلام فرمایل المؤمن من سلم المسلمون من لسانه و یده نبی علیہ السلام فرمایل پکا مؤمن هغه دی چې نور مؤمنان د ژبې د ضرر نه او د لاس د ضرر نه محفوظ دا پکا مؤمن دی بس چې چاته ضرر نه رسی بس دا مؤمن دی د ما محترم و بیا بعد خلق داسي الله دې ماپیو کې خلکو ته ضرر رسی اسې به څه ضرر رسی یا په زړه کې اکثر زویم بغضي بس حسدي باطن ګندۍ زما محترمو د باطن اصلاحي نه شوي و بیا مسلمان سره لږه غوندې قطر راله لږه شان کچي راله بیا ورته ضرر رسی کندې ورته اوباسي مخالفین وله په کلي کې پیدا کوي مولوي صاحب د خولې نه یو خبره داسې ووته نو زړه کې د ورسره مخالفت پیدا شو او زړه کې د منافقت مولوي صاحب سره پیدا شو خو دا صرف منافقت نه دا د حسد داسې اور دی چې نور مرګري به هم بیا ته پیدا کوي او زه یو خبره کومه مولوی صاحب چې عالم دی پکا عالم دی چې هر خبره کوي نو د قرآن حدیث او دلیل والا خبره به کوي بلا دلیل خبره به مولوی صاحب نه کوي چې عالمي او بیا بعد خلک اعتراض وکړي مولوی صاحب دا خبره وکړه نامناسبه د بار په خلک تبصرې کوي وایم ایمان ګورم د مقتدي چې مولوی صاحب ته ودرېږي مولوی صاحب په منبر دی دا خبره نامناسبه کړې ده او زه ویم چې نامناسبه ده بیا دته مع دلیل خبره کوم سره د دلیل دله جواب در کوم خو ستا ایمان ګورم چې ترا پاسې او مولوي صاحب ته وې داسې مولیانو ته نه ګورې اخونان مولیان نه یادومه اخو د 2 پیسو دپاره ته وله جیب کې 10 روپۍ 1000 روپۍ 1500 روپۍ واچوه بیا دله مسله الټه کوي مړه وایي جنت در باندې واجب کومه په 500 روپو باندې هغه مولا نه یادوم حق پرس مولا یادوم چې یو خبره وکي او دا خبره کومه ګوره دا مه وایه چې زه په ظاهر مولوي صاحب ته دواړه لاسونه ایښي دي مولوي صاحب تابعدار مجي مولوي صاحب ستا غلام خادم نوکر مجي او زړه دې تور دی ګوره قسم دې خبره کوم چې پکا مولوي صاحب دی او عالم دی د نبی علیه صلات وسلام مبارک پټکي ورته په سر دی او ته ورته لاس میلو کې او مخاطبه ورسره ستا وشي که ته ورته په ظاهر لاسونه دې په سینه نیولې دی او زړه دې تور دی نو ګورې مولوي صاحب ته پته لګي ښه الله د مولوي صاحب په سترګو کې سکینر پټ کړی دی بیا ستا د باطن نه خبره کوي چې دا سړی ما ته وایي چې مولوي صاحب غلام یم جي تابعدار یم او تا سره لاسم ملو کې نو مولوي صاحب ته پته لګي او عالم بزرګ ته پته لګي چې دا سړی ما سره مخلص دی که دا منافق دی بالکل پته لګي علماو ته پته لګي د قیامت علامات دي نن تا ته د بچي د مور په ګېډه کې پته لګیږي چې دا الک دی که جینۍ ده نو مولوي صاحب ته ستا د باطن پته ولې نه لګیږي دا ګوره اونه وی چې مولوي صاحب څه لګیا دی
دا د قیامت علامات دي، د هر څه پته لګېږي زما محترمو. نو ما ووې انسان به هغه مؤمن دی. نبی علیه السلام وفرمایل چې المؤمن من سلم المسلمون من لسانه و یده، د چا عزت ته غل نشي، د چا خور مور ته غل نشي. دام یو نقصان دی چې د چا خور مور ته غل شوي، د چا مال ته غل شوي، دام نقصان دی. هغه یو طالبو نو پلارې کریانې دکانو، نو هغه طالب ډیر زیات ښکلی و، الله ډیر حسن ورکړی و. نو په لاره تېرېدنه یوه جینۍ پې عاشقه شوې وه، طالب یې خوښ شوی و. بس نو خپل نوکر ته ووې وایي دا طالب ماله را دننه که. هغه نوکر هغه آقا خپلې دغه ته ووایي نوکرې ته وایي دا طالب پس چل لا دننه که پیسې در کوم. د پیسو په لالچ کې خلک هر څه کوي. د ما محترم الله دې مونږ ایمانونه قوي کړي چې یو طرف ته کروڑونه روپے پرتی او بل طرف ته زما د ایمان موازنه وشي او زما ایمان پې درونی. الله دې زمونږ داسې ایمان پیدا کړي. او ویمه ګورئ ښه چې د چا په لار کې 10 روپۍ هم پرتې وي، ستاسو ایمان ګورم چې ګوتې وله ونسئ. دا نقطه د علما کرام فرمایي چې پیسې دې د لار نه روک شوې، شی دې راواغستو نو هغه به ځان سره د امام صاحب په نس باندې 1 کال ساتي، او چې وی ساتي نو د هغې نه پس په مالک کې پیدا نه شي نو بیا به صدقه ورکې. ستا دپاره د هغې استعمالول حرام دي. خلک دا خبره کوي چې د الله په لاره کې مې ومونته. دا خبرې ونه کې ګورې ایمان به قوي ساتي. نو طالب پسې کریانې دکان ته نوکر راله، سودا یې واغسته، څه پیسې پاتې شوې. وایي پیسې خو وایي هغې ورته پیسې ډېرې کېږي، پس چل یو تدبیر یې جوړو د طالب د دننه کېږي. وایي ښه ډېرې پیسې کېږي. وایي زه دا زوی دې را سره رولېږه نو دله ورکومه. ابې طریقه جوړه کړې، پس چل یې هغه جینۍ له دننه کوي دا طالب. و ما ووایي د چا مال ته غل نشي او د چا عزت ته غل نشي. زما محترم دا خبره یاد ساته. طالب وسره روان شه، بار ورته ودرېده، ابې ورته وایي بچیه دننه راځه زما د نوسي پځې. هغه ورته ابې دننه نشم تللی، ګناه ده. وایي نه بچیه څوک شته نه نو را دننه شه، زویه زما نوسۍ را دننه شه. هغه وایي ابې ده نو چې ما ته نوسۍ وایي ور دننه شي. جي طالب چې طالب ور دننه شه، ابې کونډه واچوله او وتښتېده. چې وتښتېده هغه مو د غټو خلکو کورونه یې لارې پکې ډېرې زیاتې. قبر کې ګورې لار نشته. دا خبره یاد ساتئ ښه. دنیا کې به کور له 2 ورونه وباسي، په بل به وتښتې. قبر کې ګورې ګیټونه او لارې نشته. دا چې ستا په ذهن کې ګورې. زما محترمو په ګیټ باندې ور انټري وشوه، هغه جینۍ پرې راووته زنانه، ځان نه داسې کپړې اچولې وې. نبی علیه السلام فرمایي په آخره زمانه کې کاسیاتن عاریات ممیلات مائلات حدیثو کې راغلی دی. بعد خلک کوئی مولوي صاحب د اخلاقو نه پرېوتې خبرې کوي. زه وایم راشه تا ته د پیغمبر احادیث کولاوم وګوره. هغه وایي زه نه وایم. دا خبره یاد ساتئ ګوره چې دام ذهن کې رانی شي. نبی علیہ السلام وفرمایل کاسیات بربنډې ښځې به عاریات ممیلات، په خپله به ځان ته سړي مایله کوي، و مائلات او سړو ته به مایله کېږي. دا د قیامت د علامونه ده. ګورئ تاسو ته به دې کتاب کې راشي انشاءالله. وایي داسې کپړې اچولې وې چې دا طالب ما ته مایله شي او په ګناه باندې اموخته شي. لکه سوره یوسف کې الله تذکره کړې ده چې زلیخي یوسف علیه السلام دننه که نو پټوان یې داسې لګولي په کمره کې چې بربند پټوان یې لګولي چې دا یوسف علیه السلام ما سره په ګناه باندې اموخته شي. د قرآن تذکره کوم. ګورې بیا په مولوي صاحب اعتراضونه کوي. بار بار دا خبره کوم. بعد خلک وایي مولوي صاحب پرېوتې خبرې کوي. زه ما سره مخاطب شه. بار بار دا خبره کوم چې داسې کپړې اچولې وې. طالب چې وکتل سترګې پټې کړې، سترګې پټې کړې چې دا څه په ګناه اموخته شو. ورته وایي سترګې وغړوه، ور مې د پسې تاله کړې دی. که د دې ځای نه وځې زما خواهش به پوره کې، ورنه که وځې په بدنامۍ به وځې. کلي در باندې خبروم چې په ظاهر پټکې والې دی ما سره زنا کړې ده، بدناموم دی، تهمت در باندې لګوم. بعد خلک داسې چې اسې تهمتونه لګوي. د ما محترم د تهمت دپاره هیلې جوړوي. چاته غلي نو تهمت پې لګوي په څه طریقه باندې. الله دې موږ د دې نه وساتي. نو طالب ورته پوه شه چې یاره دا خو مې اوس بدنامۍ او بېعزتي او بدنامي ډېر بد شی دی. د ما محترمو طالب ورته وي ټیک ته ستا حاجت پوره کومه خو یو کار دی. ستا حاجت پوره کومه خو یو کار دی. ماله ډک او دسماتې راغلی دی. ډک او دسماتې کوم بیا روزم.
هغوی خزان برابر کوي ډک او دسمات کوم. نو پخوا دا پلشونه نو دا اوس چې کوم دي عملیات ښکته مانه لړ شي اوبه پې ور واچوم نام و نشان یې ښکاره نه شي. پخوا داسې نه و، مشرانو ته پته وه کور کې به زنانو دپاره خښتې ایښې په هغې کې به عملیات کول او بیا به بار په ډیرانونو غورځول. پخوا دا طریقه وه او سړي به ساراګانو ته تلل بار ته. اوس خو چاته ووایي چې بار ته ځم، هغه وایي هلکه سعودي ته روان یې. اوس خو بار ته دې ته وایي، موږ به ورته بار ته روان یو. نو هغه دننه ورغې چې وی کتل په پلش کې مانه غسل خانه کې ډک او دسماتې پروت دی او د زنا د بچ کېدو دپاره طالب ډک او دسماتې رالی په لاسو کې د بل چا ډک او دسماتې دی او ټول ځان یې په ډک او دسماتې باندې لړت پړت که او چې بار راووته هغه جینۍ ولیده وایي روک شه په منه ته خو مردارې. طالب ځان د بچ کېدو دپاره او قسم دی که ما سره چا دا کار وکړه زه وایم هلکه مونږ ته کار څوک پرېږدي، مونږ ته کار څوک پرېږدي. غني خان یو شعر ویلی دی خو ده نامناسبه دی، ماشومان پکې ناست دي، مشرانو ته به یې چېرته پټ وویم ما نه تپوس وکړئ ښه بیا به تاسو ته پټ وویم. خو ډېر عبرت والا شعر دی، تاسو ته پکې ډېر علم راشي. و طالب چې راووته بار ډېر خوشحاله دی، د خدای شکریه ادا کوي خدایه چې دا ډک او دسماتې خلک وایي لکه خلک ته دغه کې نن زه ډک او دسماتې د ګناه او د زنا نه بچ کړم. طالب را روان دی، د درس په ناوخته شوی دی، د احادیثو مبارکه او درس له روان دی. ما وی د بل چا عزت ته غل نشه، د بل چا عزت محبوب وساته او محفوظ وساته، گویا زما رب بیا کومه معامله کوي. طالب راغی د جمعات په غسلخانه کې غسل وکړه، دستی دستی کې او احادیثو ته کېناسته، لیکن چې څنګه په احادیثو کې کېناسته جنتي خوشبویي په درس کې شروع شوه. ټول سبحان الله وایي. مولوی صاحب چې درس ختم که شیخ صاحب وایه دا خوشبویي چا مګلې د دنیاوي خوشبویي نه ده دا وایه. طالب سر ښکته کړی د هغه نه خوشبویي تله. ما وی زما رب ډېر غیرتي ذات دی، د خدای په ذات غیرت وکړه نو بیا ته خپل عمل او خپل جسد ګوره. یو طالب ورسره خوا کې ناست و هغې خوله بوی کړ ډېر. استاد کس طلب که طالب راوسته وایا 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 طالبه دومره ښکلې بوی څنګه ځي. استاد یې سپری مې مګلې ده، استاد یم د احادیثو مدرس دی، وایي قسم دی دنیا کې ما داسې خوشبویي نه ده لیدلې، ما ته جنتي خوشبویي ښکاره کېږي، علماو طلبو ته د خوشبویۍ پته لګېږي. وایي استاد یې کیسه کومه ما سره داسې معامله وشوه، ما ځان د زنا نه بچ که، ډک او دسماتې برداري بدبویي مې په خپل بدن باندې برداشت کړه. وایي چې اوس دلته د جماعت غسلخانې ته رالم، شکرونه مې ایسته، وایي چې څنګه مې ولامبل او لږه ګرمي وشوه، زما د خولې نه څنګه خوله د بدن نه خوله ووته، قسم دی عطرو والا خوشبویي ته الله تبارک وتعالی روانه کړه. دا د ګناه نه په بندېدو باندې او د مسلمان عزت نه په سالم ساتو باندې. اوس الله دې معافي کړي، شر القرون زمانه ده، اوس د ګناه نه څوک بچیږي. सलाम